او د مسلمان حق الله نه بخي. نننی درس کې الله په غلامانو د دنیا باندې لعنت ویلی دی. کوم سړي چې دنیا له په زړه کې ځای ورکړی دی او بس د پیسو غلام دی، د مال غلام دی، نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایي لعن عبد الدرهم و عبد الدینار، لعنت وي په غلام د دینارونو باندې او په غلام د دراهمو باندې. دا نه چې انسان الله د دنیا نه منع کوي. صحابو پکې صحابه مالدار صحابه وو، لیکن د هغې په زړه کې د دنیا او د دینارونو مینه نه وه چې به کله د خدای نوم راغی یا به چېرته داسې څه مسله راله نو بنداس به یې داسې لګولې لکه انسان چې اوبه لګي، داسې به یې لګولې. لیکن چې به کله د دیندارۍ او د دغه خبره نبی علیه السلام د ناراستیا اظهار وکړه نو صحابه په دې خفه کېده. دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي چې جنت او جهنم الله په دوو څیزونو کې پټ کړی دی. جنت الله تبارک وتعالی په مشقتونو کې پټ کړی دی، ته به مشقت کې نو جنت په ملاویږي. او جهنم الله په خواهشاتو سره پیوست کړی دی، ځان باندې د ناجایز او حرام خواهشات را اوچت کړه. د دې لاندې گویا چې جهنم د نبی علیه السلام فرمایي. یو صحابي یو بنګله جوړه کړې وه، وایي نبی علیه السلام په دغه لار باندې تیر شه نو اواز یې وکړه، صحابو ته ووایي دا بنګله د چا ده دا کور؟ هغې ورته د الله رسول د پلانکي انصاري صحابي دا کور دی. نبی علیه السلام په هغې لږ بې سوره شه. خبرې ته توجه کوئ، دا شی ډېر اواز کوي چې دا ولې؟ نبی علیه السلام مبارک په هغې ډېر بې سوره شو. نو صحابو هغه صحابي ته ووایي د چا چې بنګله وه، وایي نبی علیه السلام د ناراستیا اظهار وکړه ستا په بنګله باندې. وایي ښه بس تپوس نه کوي. اخو صحابو ما وایي عاشقانو، د دین دویم نوم عشق دی. ګوره زه اکثر چې تاسو ته خبره کوم، صحابي جیبه سره راوسته، مزدوران یې ونیول راشئ وي زما دا کور ونړوئ روې غورځوئ. هغې ویل که دا په تا څه چل شوی دی؟ نبی علیه السلام خو تا ته د نه ویلې چې کور ویې غورځوئ زما پیغمبر خفه دی. وایي هغه خلک راغلې او بنګلې وله راوغورځوله. بیا نبی علیه السلام مبارک په دغه ځای باندې تېرېده. تپوس یې وکړو دلته خو یو بلډینګ و بنګله وه د یو کس اکور و. وایي د الله رسول هغه ته خبر ورسېده چې نبی علیه السلام مبارک په دنیا باندې د ناراستیا اظهار وکوي، کور یې بلډیزر یې پې وګرځوه روې غورځوله بنګله. نبی علیه السلام مبارک خوشحاله شو، دعا یې ورته وکړه. ما ووې الله جنت د مشقتونو سره ته به دنیا کې مشقت تیرې نو جنت په ملاویږي، او الله چې کوم دی نو دغه گویا جهنم په خواهشاتو کې پټ کړی، ځان باندې حرام خواهشات را اوپره که را واچوه الله به د جهنم ته وغورځوي. او بله خبره نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په دنیا کې دو کسانو باندې لعنت ویم. کوم سړی چې د دراهمو او د دنیا مانا غلام ګرځي او د زړه مانا په دې زړه دنیا له په زړه کې ځای ورکړی دی، دا انسان چې کوم دی نو د دنیا او د دغه غلام دی، ګویا الله او پیغمبر په لعنت وي. الله دې موږ د دې نه وساتي.